ذکر الله رسول په یو موقع باندې وفرمیل العینان تزنیال دا سترګې هم د انسان زنا کوي دا الله رسول سترګې څنګه زنا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل وزناهم النظر د دې زنا چې کم دی نو دا غلط نظر استعمالول دي نوجوان طبقه رزل غوګونو سره واوري سحر نه ماخامه پورې ځان خو مکمل د لوګي نه خراب کې لګ د دې موبایل نه هم چټي ورکړي روزه کې لګ دا نظر هم صحیح استعمال کا اسینه چې سیوا د لوګي تند نه بل سپلاس در نشي نو مسلمان به اول کار دا کوي خپل نظر به صحیح استعمالی دا نظر به غلط نه استعمالی د روزه به محفوظی دویم نمبر د مسلمان کار بدای چې کله سحر د روزه ونیوا تر ماخامه پورې کرے خپل روزه د قبولیت درجه تر رسول غواړي دا مسلمان به پر خپل جبه باندې کنټرول راولي کله چې مسلمان لري جبه نه خبر او باسي لک سوچ ورته مخ کې نه کوا دا خبره چې زو باسم دا درو دی او کرشاري دا خبره زو باسم د خلینا داری مسلمان باندې ضرر دی او کرته فائدہ ور رسول دی زماره خلینه دا خبره چې اوزی یره دا خو چغلې کې ناراضي کړه زماره خلینه چې کوم خبره راځي یره دا خو کنزل نه جوړیږي کنه زماره خلینه چې کوم خبره راوزی یره دا خو د بل مسلمان غیبت خو نه لري کنه نه دا د دې مخ کې چې تر خلینه خبر راو باسه مسلمان لګ د عقل په تل باندې را خبره وتله او دا غینه ورست بیا رجب نه راو باسه اسینه چې تار سحر نه ما خامه پورې ځان وګه تګه وساته ځان در لوګه تند نه خراب کو اسینه ستاره جبې نه راسه خبر راوتی چې ستار روجه د قبولیت درجه تنه ور رسولي نو دویم کار بر مسلمان دی د خپل جبې به خیال ساتي او خصوصا چې کم دینو پرې دور کې غیبت زموږ استاد دا بهترین مشغله ګرځیدلې ده بیګا مون کافی خبره پرې باندې وکړې او بل ځای کې غیبت د مسلمان مفید مشغله ګرځیدلې ده منګ او تاسو دې تر سراړو جرم نه وایو چې را جرم دی او کنه دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته 15 سيزونه دا سری پرې سره روزه ماتيږي دا غین یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیبت چې کم دینو بیان ک پرې سر روزه ماتيږي علماء تعویل کړي دي روزه خو پینه ماتيږي راسه خود روزه ماتېدو مقصد داره چې په دې روزه باندې مسلمان لا الله کم انعامات ورکول هغه انعامات دې مسلمان ته پلاس باندې را نشي مسلمانا لګ بر خپل جبه په حفاظت کې وساتي ستا روزه به ال د قبولیت درجه ته ورسي و زمون مسلمان غیبت پیژنینا چې غیبت وایسي شتا منګه اکثر یو خبر وکړو بل ورته یې غیبت مکوا وای دا غیبت نه ر پلانی نه تپوس وکړه کار پاغه کېشته الکه چې شته پکې نو دا غیبت ته کبه کې نه نو بیا خو غیبت نه بیا خو الزام دی بیا خو تهمت لګول دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل غیبت دی ته ولې شي چې دا چا پشي شا په غیر موجودګۍ کې راسه خبره کول چې هغه تور ورسېده به په خبشي یو کس تپوس کې یا رسول الله کدا خبره چې مونږ کو کدا پاغه کې موجود نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې بکه موجود د دې تغیبت وي کبه کې موجود نه نو بیا خو تا الزام وتړو بیا خو بهتان له پاغه پورې درو جوړول دي زمونږ بعضی مسلمانان ساده لو دي سی وي یره دا غیبت نه داغه ته زما خامه خو ویل شم که ورته مخامه خو ویل شي خو چې بیا هم هغه موجود نه لري ته بیا هم غیبت وي او د الله رسول تر دې پورې فرمایل پری غیبت باندې روزه ماتيږي اگر ما درته علماء تعویل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الصوم جنة دا روزه او ډال دې ترسو پورې شرا ډال مسلمان په خپل و نشلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس شو یا رسول الله دا ډال د روزه په سوا نشلیږي نبی علیہ السلام فرمایل دو سيزونو بال یو په غیبت باندې یو په دروغ باندې نو د مسلمان اول کار بدای د بر خپل سترګو خیال ساتي د مسلمان دویم کار بدای د روزه کې بغیر خپل جبه خیال ساتي استا سوره تلک سوچ وکي سوره حجرات کې الله تعالی عجیب چې کم دینو مسلمان ته پرې باندې زور نه ور کړی را الله فرمایل سوره حجرات کې د غیبت زم الله بیانوي چې یو مسلمان د بل مسلمان غیبت کوي درې زم الله بیانوي الله فرمایل ايحب احدکم اياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه تاسو کې یو انسان دا خوخی چې خپل مړ مسلمان غوخي اخري دا خو تاسو بده غنئ بیا غیبت ولې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارک داو رسول الله مبارک په صحابه لګل صحابه چې به کله سفر باندې لګل
صحابو کې بعضی مالدار بعضی چې کم دینو غریبان رسول الله مبارک په یو غریب راوس دوه مالدارو ته حواله کو غریب ته ستا سره د لارې خرچه نشته ته به دې دواړو مالدارو خیال کې د دې په لاره به خدمت کې پخلی وغیره او دې مالدارانو ته وي دې به ستاسو خدمت کې خو تاسو به هم دله خوراک څښاک ضرورت پوره کوئ هغوی بالکل صحیح ده د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه په یو سفر باندې روان دي رسول الله مبارک سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی د رسول الله مبارک دیدار او ملاقات پسې ډیر زیات تکالیف برداشت کړي دي هغه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دو صحابو ته حواله کړي چې ستاسو وس رسي دا یو غریب سلمان فارسی دا د ایران نه تللی یو فارسی دی چې کم دی نو بالکل یو مسافر و بېڅوک و رسول الله مبارک دو کسانو ته حواله کړه تاسو به خوراک څښاک وغیره کې د ده خیال کوئ او دی به ستاسو خدمت کوي روان دي سفر باندې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو مقام ته ورورسي صحابه ورسره دي دواړه ملګري په یو کار باندې روان شول سلمان فارسی ته وی ته به دلته پخلی تیار کړي کله چې را دواړه ملګري واپس رالل سلمان فارسی ته وی پخلی دې کړی سلمان فارسی وی ستړی شوم ما ډډه ولګوله سترګې مې ورالې اوده شوم زه راپاڅېدم ټیم ختم و ځکه ما پخلی نه دی کړی هغه صحابه ورته وی لاړ شه سفر کې زمونږ سره نبی علیه الصلاة والسلام دی د الله رسول ته خپله قصه بیان کا چې زما سترګې ورغلې وې زه اوده شوم ما خپلو ملګرو له پخلی نه دی تیار کړی یا رسول الله که ستا سره د خوراک سی راکه ملګرو له ویسم نبی علیه الصلاة والسلام پسې سلمان فارسی ورغی رسول الله مبارک ورته وی سلمانه ما ته خو هېڅ پته نه لګي زما خازین حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ پسې ورشه که د خوراک سی ملګرو له ویسه حضرت سلمان فارسی او اسامه رضی الله تعالی عنہ پسې ورالم ما ته وی د خوراک څه نشته لاړم ملګرو ته مې وی زما ملګرو د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ غیبت وکړه وی د خوراک څه به خو دې ماله په قص رانه کړل د چې کم دی د کنجوسۍ او بخل نه کار واغست دا د غیبت یو ټوکړی ویسته زه دې پورې خبره کوم مسلمانه د زړه په غوږونو باندې واوره موږ اکثر چې کم دی نو دې ته جرم نه وایو موږ را اودس نه وروسته خو لاړې توکو زمونږ اخیټې ته اوبه لاړې نه شي زمونږ غاښ پی نه شي لاړې خو یو ګنټه توکو چېرته موږ دې ته خیال نه دی کړی زما پرې ژبه چې 24 ګنټې غیبت جاري دی دې زما روژه را کم ځای نه کم ځای ته ورسوله خپله روژه چې د قبولیت درجې ته ورسې نظر به هم خیال ساتي د ژبې به هم خیال ساتي حضرت سلمان فارسی وایي زما ملګرو د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ یوه ټوکړه غیبت وکړو چې د خوراک څه ورسره خو په قصې رانه کړل د بخل او کنجوسۍ نه کار واغسته زه بیا ملګرو ولېږلم لاړ شه نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایه سلمان رضی الله تعالی عنہ راغی چېرې زه نبي علیه السلام خبر کم چې حضرت اسامه خوراک رانه کا دیو د سلمان فارسی غیبت چې نو دا شروع کړه چې دی نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ سره کړو د چې کم دی نو خوب کو موږ له پخلی نه دی تیار کړی رسول الله مبارک ته فوراً دا د وحی په ذریعې سره خبر را ورسېده چې کسانو د سلمان فارسی هم غیبت وکړه کسانو د حضرت اسامه هم چې کم دی نو غیبت یو ټوکړه دوه کړل نبی علیه الصلاة والسلام د سلمان فارسی راغی یا رسول الله تا ولېږلم اسامه پسې اسامه سره هم خوراک نه و ملګرو بیا په تا پسې راولېږلم نبی علیه الصلاة والسلام یې لاړ شه ملګرو ته ووایه نور څومره خوراک کوئ تاسو تازه غوښې وخوړې نبی علیه السلام ته د وحی په ذریعه سره خبر را رسېدلی و چې دیو د سلمان فارسی د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ غیبت وکړو قرآن کې خو الله فرمیل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا تاسو چې غیبت کوئ ولې تاسو کې څوک دا غوره کوي چې د خپل مړ ورور مسلمان غوښې وخوري سلمان فارسی ورالم مرګرو تموي چې رسول الله مبارک فرمایل تاسو غوښه وخړې دا دوانه انګوش بدندان دي چې منګه خو غوښه خړلې نه دي رسول الله مبارک خو دروغ وینا چې راسنه مون چل شوی ری رالل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې یا رسول الله تاسو سلمان ته وې تاسو تازه غوښه وخړې منګه خو غوښه لیدلې هم نه دي مون خو خوراک کړي هم نه ری ځکه سلمانو د شیو خوراک منګ له نو تیار کړي رسول الله مبارک کو فرمایل تاسو په خلک چې کم دی د حضرت سلمان غوخری تاسو چې کم دی نو غاخونو کې د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ غوخری زکه تاسو ردیو پشي غیبت کړو صحابو ته تنبیه شو چې او موږ درې دوانو مرګرو غیبت کړو رسول الله مبارک او فرمایل درې غوخي تاسو چې کم دی نو خړلی واستوار اے مسلمانا تا په ځان باندې حلال غوخه حرام کړی را اخو تر روزه کې نه استعماله کوم غوخه چې په تا باندې په غیر رمضان کې هم حرام وا هغه ولې په ځان باندې حرام نه کړه
ولې ته بیا غیبت نه قلاریږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مقام باندې حضرت سلمان فارسی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک متبناره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خپل زوی ویلو وړو کال کې د رسول الله مبارک سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور کې لوی کړو. هغه زید رضی الله تعالی عنہ یو پیر مسجد نبوي کې ناشته مرګري راغون شوی خلکو د تقریر او نصيحت کوي. پرې کې چې کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله چا تحفه کې غوخي راوړي. مرګر ورته نور صحابه ورته زیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په بچی سره نیولې لاش چا تحفه کې غوخي راوړي. لاش زمونږ د پاره غوخي دی وغواړه ځکه مونږ خوراک نه کړی د ډیر وخت نه هریو. د مرګرو چې کله حضرت زید رضی الله تعالی ولېګا کله چې زید رضی الله تعالی پناشو دیو پس خبر شروع کې غیبت شروع کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وحی پذری سر رالل یا رسول الله دې کسانو خو زید راولېګا ستا خالج ستاره خوانه غوخي ویسی خدا زید چې هغه زین راود دیو د زید په غوخه خړلو باندې شروع وکړه دریو غیبتونه شروع کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زید ورغه زید سشل رااله یا رسول الله مرګرو راولېګلم چې تا ته چا تحفه کې غوخي راوړي زما مرګري نه هر دی وګي شویری لګ منګ لوم ته غوخه راګه چې مرګرو لويسم. نبی علیہ السلام ای زید لاړشه هغه غوخي تازه تازه وخړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه زید راغې مرګري اریان دی لاړشه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایا شاهد غلط خبر چا در رسولې منګ له خو چا غوخي نه راوړي. سو پیر زید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام لراغه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم هغه شان خبره کوي کسان خپل رالل چې رسول الله مبارک دا خبره ولي کوي چا ورته ویلي چې را دی غوخي وخړي چې مونږ ورته مخامخ وای مونږ غوخي نه دی لیدلی مونږ ډیر وخت نه چې کم دین وګیو مونږ تاسو زید راولېګا. رسول الله مبارک او فرمایل تاسو غاخونو کې چې کم دی دغه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ غوخيري تاسو رد غیبت کړي او که زما په خبر تاسو اعتماد نه لګ لاړې تو کوي وس په اندازه ولګي څنګه چې هغه کسانو لاړې ټوکړې لاړو کې چې کم دین ویني بالکل لاړې سری د ویني راوته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دغه وینه چې تاسو لاړو کې راوته دا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د بدن هغه وینه چې تاسو راغ غوخي وخړي. نو پرې وجه مسلمانا لغون ته ځان ته سوچ کوو چې زماره خبره د خلینو وسی زما د روجره قبولیت درجه ته ورسی او کنه ورسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ره حضرت معیز اسلمی رضی الله تعالی عنہ دا خبر زین کې یار ساتي انبیاء د نبوت نمخ کې هم معصوم ګناه تی نه کیږي د نبوت نو ورسته هم معصوم ګناه تی نه کیږي. صحابه د رسول الله مبارک د دیونه ګناه کیږي خو کله چې دیو ګناه کړي د خپل او خو په ذریعه سره هغه ګناه وینځل لري فورا الله د معافی اعلان صحابي ته کړي لري. صحابي رضان سره ګناه خیرت لګوري نه دا وړي. حضرت معیز اسلمی رضی الله تعالی عنہ او بیا پرې کې هم د الله یو حکمت ته چې رباج صحابونه ګناونه صادر کړي دي ځکه که هغه نه بعضی ګناونه نه صادر کړي نن په شریعت کې هغه ګناه د سزا مونږ ته ایس اندازوم نه لګیرا. حضرت معیز اسلمی رضی الله تعالی عنہ یو صحابی رسول الله مبارک خال راغه یا رسول الله قرض زنیتو زمانه زنا شویرا ځکه ما درته وی چې صحابینه ګناه کیږي خو بیا په ګناه باندې جړلی ګناه باندې فورن چې کم دی خپې مانتیا اختیار کړی را رسول الله مبارک تی مخ بل طرف ته وګرځو د بل طرف ته راتاو شي یا رسول الله قرض زنیتو د بل طرف ته مخ وګرځو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سره بیا راتاو شو سلور طرف په ځان باندې اقرار وکړه ځکه په زنا باندې سلور گواهان پکار دي که گواهان نه په خپل ځان باندې ته اقرار کې سلور پیره به اقرار کې. رسول الله مبارک چې کم دی د رجم حکم په معیز اسلمی باندې وخیجو ځکه کم یو انسان شادي شوده او د زنا وکړه دی به رجم کی او میدان ته وبوتلی شي د باندې به غټو باران کیږي دی چې کم دی نو په غزه باندې به قتلیږي. حضرت معیز اسلمی رضی الله تعالی عنہ د کم دینو ځان پیش کو چالی دل نو رسول الله مبارک ته خپل اقرار وکړو زګه په د باندې یروا اسینه چې دلته دنیا کې ځان صفانه کم په توبې سره او سنگسار سره اخرت ته بدا جرم وسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درجم اډر وخیجو صحابه په کانو باندې وشتو. حضرت معیز اسلمی رضی الله تعالی عنہ توبه استلو مضبوطه داغې نه پس رجم شو فار شو کسان په لار باندې روان دي
او د ځان سره خبرې شروع کړې ورته وی الله پی پردی را چولې چا خدای لیدلې نو په سینا باندې ځان مخامخ کا خپل خبرې په خپل ښکار کړه خلکو راسي په ګټو باندې وش لکه څنګه چې اوس په سړی په ګټو باندې ولي دا خبره وکړه رسول الله مبارک واوریدا چې تاسو راغ مړ لاش غیبت هم شروع کا اخو توبه استلې وداسي مضبوطه توبه دا روح خو د جنت په هغه حوزونه کې راغره غوپی وهي ماته الله خی تاسو د دې مړ لاش هم چې کم دینو غیبت وکړه رسول الله مبارک سو نه صحابه روان دي رسول الله مبارک هم روان دي یو ځکه یو ډیران دي لاري غاړه دا هغه باندې چا یو مړ خر غرزولیو او دغه خېټه بیا راسي پړسېدلې و کله چې را ډزیږي خېټه و پړسېږي دا غیر اخپیوم په بر باندې نیغه ولاړې و ذکر اسر دمامه شیغون تکيو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راشي هغه کسان کم چې رمایزي اسلمي په شان کې خبره کړې وي راشي هغه کسان مخ کې شو رسول الله مبارک وي دا خر پروت ته پړسېدلې مردار بوی د دین خيږي الکین شروع کې دغه غوخه خوري یا رسول الله دغه غوخه بلا سوخري من خور دې د بوی بدبوی د وجه نه چې کم دې ټینګې دې نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دغه غوخه تاسو له بهتره ده د هغه غوخینه چې د حضرت معیز اسلمي رضی الله تعالی عنہ غوخه تاسو خړلې و اچ کله وفار شو سنگسار شو اخو مضبوطه توبه استلې و په خدای قسم دغه روح ما تخکاری د جنت په حوزونه کې وسوم چې کم دې نو غفي وي تاسو ولې دغه غیبت وکړو صحابه ته تنبیه وشو چې من غلطی کړې رمن غیبت وکړه پرې وجه مسلمانان د مړ رور مردار غوخه خوراک چې کم دی دا غینه بدترین جرم دی دغه غیبت کول نو خپل روجه کړه قبولیت شان تر سوال غواړي د سترګو هم خیال ساته د جبې چې کم دینو دا هم خیال ساته پرې وجه د الله رسول عجیب خبر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مقام باندې صحابه ته فرمایل الغیبت اشد من الزنا غیبت دار زنا نه هم بدترین جرم دی ځکه یو انسان زنا وکړه د توبه وباسي رب کائنات معاف کړي کم یو انسان پر د غیبت وکړه رب کائنات ته ګره نه معاف کړي اگر کته توبه وباسي توزید هغه انسان نه به معافي غواړي کم یو انسان غیبت چې تا کړی ری داغه چې کم دینو پر د دری تا کړی را داغه عزت ته تعالی سره چولې ری پرې وجه مسلمان له پکارداري دا اول درجه روزه نه چې صرف د خراس ساک و غیره نه ځان منکی بلکې راغه سره سره د سترګې به هم محفوظي د د راجو د دویشتو چړو د لاندې رګره دروغ پدې د پاسري غیبت پدې د پاسره چغلی پدې د پاسره دویش چړې پدې باندې له پاسه سوريري مسلمان دویشتو چړو کې ور خپل جب محفوظ ساتي البتر جهنم نه محفوظ کېږي البتر الله د عذاب محفوظ کېږي البستار وجه چې کم دینو د قبولیت درجه تراور رسیږي پرې وجبانه حضرت عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه تک یو پیره او نوجوان راغې عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه مخ کې کېناسته یره جره مسلې تپوس کوم جواب غواړم خوستانه حیا راځي مال چې کم دی خلیل دا خبره ناراضي حضرت عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ورته ځوان وای سګوناره ما ته خویا زبر طریقه کار در وخه ما رب ته توبه واسه الله به تا معاف کی ورته مولانا صاحب زمانه زنا شویرا پرې وجه باندې عبد الله ابن المبارک رحمت الله علیه الحمدلله دا خرج زنا در نشوي خاصنه چې پر دې غیبت چرته کې نه کړي زما سره دا غمو اسنه تا پر دې غیبت کړي ری پرې به رب او بخ توبه واسه خو ګتا غره پر دې غیبت کړي توبه باندې رب کائنات دا چې کم دینو نه معاف کولی اسی تاسو په ایمان دې غیبت ته چرته منګه جرم وایو یا تروسه پورې زمون زین تدار غلی را چې دا داس یو ګناه کبیره ده عظیم جرم دی د دین منکر چې کم دی علماء لیکل دا کافر دی زکه پنس قطعی سره درې حرمت چې کم دی ګناه کبیره والے دا چې کم دینو ثابت شوی ری پرې وجبانه شیخ سعدی رحمت الله علیه یو لوی بزرګ ولی تیر شوی ری دی وای زوړو کې او موړو کواله کې وسما د عبارت سره ډیره زیات امینه و اکثر به زه د وخت را پاسې رمر شپې ما به قرآن په ترخ کې نه ولې او نوافل به مې کول یو پیر خلک داسې ودرې زه د وخت پاسې رم زما سره قرآن ترخ کړې ما تهجد وکړل زما پلار هم تهجد کول کله چې سلام وګرځو نو ما خپل پلار ته وی یاره دا خلک ودرې دا پرې خوب باندې نه مړېږي چې دیو را پاسېدلی وی درې خوب نه ولا ښه دا وه چې دیو تهجد کړی وی ما ته زما پلار مخ را وګرځو ما ته یې بچیه کاش چې تو مودوی نه وی را
پاسېدلې که ته ودوې دا تهجد به دې نه و کړی خیر دی دا ذکر اسکار به دې نه و کړی خیر دی خو د دې ودو خلکو د دې غیبت نه خو به نن محفوظ پاتې شوی که نه تا خو د دې غیبت وکړه چې دا خلک دارې ودرې په دې وجه اکابر مشرانو به د دې نه ډېره زیاته کرکه کوله او دا خبر هم ذهن کې یاد وساتئ دا ډېر زیات د افسوس او د خسران مقام دی تا روژه ونیو ثواب دې ماښامه پورې حاصل که تا تراویح وکړې ثواب دې حاصل که اوس چې کوم دی نو د بل کس غیبت چې کله ته کې تا چې څومره هم نیک اعمال ګټلي په دې غیبت سره د هغه عملنامې طرف ته ورځي ستا مکمل طور باندې نیک اعمال د هغه عملنامې ته ورالل کله چې بیا تا هغه د هغه خپل نیک اعمال د هغه عملنامې ته ولېږل اوس د هغه غیبت کې یا بل چا غیبت کې ستا سره عملنامه کې نیک اعمال شته نه چې ته اوس هغه ته ورولېږې د هغه ګناهونه راځي او په تا باندې دلې کېږي په دې وجه باندې الله رسول فرمیل صحابه پیژنې مفلس او غریب څوک دی صحابه وایي چې د الله او د الله رسول ښه پوهیږي چې غریب څوک دی نبی علیه السلام فرمیل غریب هغه انسان دی چې د قیامت په ورځ باندې به دی دومره نیکۍ راوړي چې په یو غر د پاسه هغه نیکۍ کېښودی شي دا غر به د ډېر بوج د وجې نه ښکته شي خو یو کس به راشي ما ته کنسل کړی دی الله بو فرمیل د دې نیکو نه ځان لوړه بل به راشي زما غیبت کړی دی الله بو فرمیل د دې نیکو نه وړه یو کس به راځي د هغه نیکۍ چې دنیا کې د ګټلې وې چې غر یې ښکته کړو هغه لوی پیټ د نیکو دا به خلک مکمل تقسیم کې وی بایسي بعضې خلک به راشي یا الله د ده نیکۍ خو ختمې شوې موږ ته هم چې کوم دی نو ضرر رسولی الله به وفرمایي د خپلې عملنامې بد اعمال راوړئ د ده عملنامې ترې رالیږئ نبی علیه السلام وفرمیل صحابو تاسو غریب نه پیژنئ غریب هم دغه سړی دی چې د قیامت په ورځ باندې د غره په شان دی هغه لویه دلۍ نیکۍ خلک هغه تقسیم کړي او د ده عملنامې تر بل ګناهونه راشي په ده باندې دلۍ شي دا د ټولو نه لوی غریب دی نو موږ چېرته دې ته خیال نه دی کړی موږ خو ثواب دا ګڼو روژه ونیوه موږ خو ثواب دا ګڼو نوافل یې وکړل موږ ثواب دا ګڼو تراویح یې وکړې ذکر اسکار یې وکړه اوس بل طرف ته موږ ته اندازه نشته چې دا خو بوجۍ سوری شوې ده بل طرف ته نیکۍ روانې دي امام بني پر رحمت الله علیه الله دې په قبر په کروڑه او رحمتونه راوریک زما اکثر تقاریر وکړي امام بني پر رحمت الله علیه خبرې په دې باندې اغیار ډېر زیات سوځي هغه خلک چې هغه ائمه او دشمنان دي خو څوک چې الله دومره کمال ته ورسولی دی په هره موقع او هره موضوع کې د هغه کمال چې کوم دی نو موجود دی امام بني پر رحمت الله علیه مطابق د حسن بصري نه چا تپوس وکړه ځکه حسن بصري او امام بني پر رحمت الله علیه دا یو زمانې والا چا تپوس وکړه ستا را ملګری امام بني پر رحمت الله علیه څنګه سړی دی ورته ډېر زیات نیک عمل دی ډېر زیات تهجد ګزار دی ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کې ټوله شپه الله ته ولاړي خو یو کار پکې دی چې ګنجوس ډېر زیات دی بخیل ډېر زیات دی هغه کس حسن بصري رحمت الله علیه ته وایي څنګه ګنجوس او بخیل دی ډېرو غریبانانو ته را پته هم نشته چې زمونږ کور ته روپۍ څوک راچوي امام بني پر رحمت الله علیه خو طالب له پیسې ورکړي هره میاشت کې په 1 تاریخ باندې لاړ شه کور ته ولې دا روپۍ ور واچوه کاغذ وغیره کې چې څوک دې وینی نه هسې نه چې ریاکاري جوړه نه شي بالکل خفیه طریقې سره امام بني پر رحمت الله علیه به پیسې خلکو ته ګزارلې د خلکو د کور کار به په هغې باندې روانو چاته را پته نه لګېده دا روپۍ د کوم ځای نه راځي او کله چې امام بني پر رحمت الله علیه وفات شو روپۍ بندې شوې وروسته خلکو ته پته ولګېده چې دا خو امام بني پر رحمت الله علیه د خپلو طالبانو په ذریعې سره موږ ته کور ته روپۍ راګزارلې نو چا حسن بصري ته وویل چې څنګه ته امام بني پر رحمت الله علیه ته ګنجوس او بخیل وې هغه خو دومره سخي سړی دی چې په غلا سره خلکو ته پیسې ورګزاري ورته وایي پیسو کې ګنجوس نه دی په نیکو کې ګنجوس دی خپل نیک اعمال بل چاله نه ورکوي ورته وایي هغه څنګه وایي د خولې نه به چېرته زندګۍ کې غیبت وانه ورې خپل اعمال نیک بل چاله نه ورکوي په نیکو اعمالو ورکولو کې ګنجوس دی او بیا به امام بني پر رحمت الله علیه وایي زه په مجلس کې پردی تذکره د سر اړو کوم نه کله کله د خولې نه د غیبت جمله راشي او که شاذ و نادر زه راسې چا تذکره وکړم بیا د خپل مور و پلار خبرې کومه ځکه که زما د خولې نه د غیبت جمله د پلار په حق کې ووته د مور په حق کې ووته زما د عملنامې نه نیکۍ لاړې مور ته لاړې یا پلار ته لاړې دا چې کوم دی نو تلې نه دي مور و پلار ته پای دور ورسېده خو خپلې نیکۍ بل چاله چې کوم دی نو ورکولو ته تیار نه یم پردی غیبت د سر اړو کوم هم نه یو پیر یو طالب راغی امام بني پر رحمت الله علیه ته ویل جی پلانی ځای کې غیبت ډېر زیاتو شو غیبت خلکو کو ډېر زیات کو هغه ورته راشه دی خو طالبه
لاړ کور ته د کجورې او بورې راویسته ورته وې زما غیبت چې چا کړی هغه ورکاک ورته وایه الله دې تعالی جزای خیر درکړي زه ستا چې کوم دی درې زما سره درې احسان کولو بدله نشم ادا کولی خدا بورې کجورې خپل ځان ته چې کوم دی نو قبولې کا طالب اریان دی رجي هغه غیبت وکړو ما ته به لاړ شي شر به ورسره کې او ته چې کوم دی نو کجورې لېږې ورته یې بچې پرې باندې ته نه پوه هغه چې غیبت کو زما عملنامه د خپلو نیکو نه چې کوم دی نو ډکه کړه زما ګناهونه خپلې عملنامې ته چې کوم دی نو ولېږل په دې وجه دا کجورې ورلویسه نه مسلمان هسې نه چې ځان ستړی کړي لږ غونته یې خولې له لږ کلارې ورکوي لږ روژه یې خولې له هم چې کوم دی نو ونسئ نو سترګې به د مسلمان محفوظ وي ژبه به د مسلمان چې کوم دی نو محفوظ وي د هغې سره سره چې کوم دی ستا غوږونه به هم محفوظ وي ردې به هم روژه وي چې ستا په غوږونو باندې غلطې خبرې را نه شي او غلطې خبرې وانه ورولی شي دغه شان دی چې کوم دی نو کنسل غیبت ځکه ویل او اورېدل دواړه یو شان جرم لري همدغه شانتې را ژبه به د دروغ وغیره نه ساتي دغه شانتې بل مسلمان ته د ضرر او د ایذا تکلیف رسولو نه به یې ساتي غوږونه به هم ستا محفوظ وي ستا روژه چې کوم دی د قبولیت درجې ته به رسي او د هغې سره سره چې کوم دی ستا لاس او خپې د دې نه به هم بل مسلمان چې کوم دی نو محفوظ وي ستا روژه به هله چې کوم دی نو دا روژه او څلورم نمبر شرط پنځم نمبر شرط دا دی چې مسلمان که خپله روژه کامله روژه نیول غواړي نو بیا علماو لیکلي چې روژه ماتې په ټیم کې به هم ډېر زیات خوراک نه کار چې کوم دی نو نه لیک چې د روژې چې کم مقصد دی کم نورانیت دی مسلمان ته چې کوم دی نو دا حاصل شي او د هغې سره سره شپږم نمبر شرط به دی که تاسو خپله روژه دا کمال ته رسول غواړئ شپږم نمبر شرط به دی چې کله روژه ماته کوي یو طرف ته به خوشحالي کوئ چې رب کائنات د سهار نه ماښامه پورې د روژې نیولو توفیق راکړه بل طرف ته چې کوم دی نو یره به کوئ هسې نه چې زما د خولې نه داسې الفاظ وتي زما روژه چېرته کې را خرابه شوې نه نو نبي علیه الصلاة والسلام روایت دی الایمان بین الخوف والرجا ایمان د امید او دغه شان دی چې کوم دی د یرې په منځ کې دی یره به هم ساتي امید چې کوم دی نو دا به هم ساتي لہذا مسلمان له پکار داري خپله روژه دویمې درجې ته ورسوي کومه چې د قبولیت درجه ده چې د دې خپلو جوارحو اندامونو د خیال ساتي که نه د الله رسول په یو موقع باندې وفرمیل چې ډېر روژه نیونکي راسري لیس له من صیامه الا الجوع دته سوا د لوږې تندې نه بل څه په لاس باندې نه ورځي او ډېر شوګیره کوونکي راسري سوا د شپې شوګیرولو نه بل هېڅ شی هم چې کوم دی نو په لاس باندې نه ورځي علماو لیکلي دا کم خلک دی بعضې علماو دا هغه خلک دی روژه ونیوه لوږه تندې برداشت کړه ماسخوته ماښام چې کوم دی په حرامو باندې ماته کړه بعضې علماو دا هغه انسان دی روژه ونیوه ځان یې چې کوم دی نو حلال منع کړل حلال په ځان باندې حرام کړل خو حرامو نه بیا هم قلار نشه غیبت بیا هم چې کوم دی نو جاري دی دته سوا د لوږې تندې نه بل څه په لاس باندې چې نو دا ورنه رالل لہذا نیمه روژه پاتې راک که په شاته روژو کې زمونږ ژبې دا غلط استعمالې شوي کله کله چې کوم دی یو سړی ستاسو سره ونخلي تاسو ته کنزل کوي د الله رسول فرمیل چې که چېرته کې فإن صابه احد یو سړی روژهدار ته کنزل کوي فلیقل انی صائم انی صائم دا روژهدار دی صرف دومره خبر وکړي چې هلکه زما روژه ده زما روژه ده دا مخالف انسان کې که څه نه څه شعور او عقل و دی به په دې باندې هم پوه شي چې روژه خو یوازې د ده نه د زما هم ده دی به په آرام باندې کښېني که دی بیا هم په آرام باندې نه کښېني ته به روژه کې د چا سره نښلې نه هغه خپله روژه بربادوي ته به خپله روژه چې کوم دی نو دا نه بربادوي نو ما تاسو سره خبر وکړه درې قسمه روژې یو د عوامو روژه ده صرف د خوراک څښاک بیعال نه ځان منع کول یوه د خواصو روژه ده چې د خوراک څښاک وغیره سره سترګې غوږونه ژبه وغیره اندامونه هم محفوظ وي یو د مخصوص ترینو خلکو روژه ده چې هغه د انبیاو او اولیاو ده چې دا روژه په خوله باندې د دنیا سوچ هم نه کوي تصور هم نه کوي د دیو چې کوم دی نو سوچ او تصور سحر نه ماښامه پورې دا د الله او د آخرتي ځکه دیو که د دنیا سوچ وکړي د دیو په نس باندې په دې هم د دیو روژه خرابېږي الله دې زمونږ روژې دا د ماتول او خرابولو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي الله دې زمونږ ژبې هم محفوظ کړي الله دې زمونږ سترګې هم محفوظ کړي الله دې زمونږ غوږونه او تمام جوارح چې کوم دی نو دا محفوظ کړي او زمونږ روژې دې الله د کمال درجې ته ورورسوي کم عبارات چې مونږ روژه کې وکړل الله دې د قبولیت درجې ته ورورسوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.